رسول الله مبارک یو صحابي و حارث ابن نعمان د دواړو جهانو سردار مبارک الله په خوب کې هم جنت ته بوتلی دی. الله ورته داسې دا جنتونه او دوزخونه ورته خولی دی. نو د دواړو جهانو سردار مبارک صحابه ته وایي چې جنت ته لاړم نو هلته ما د حارث ابن نعمان د تلاوت اواز اورېده. هلته د هغه د تلاوت اواز مې اورېده. صحابه د هغه عمل ته پسقېدل چې هر حارث ابن نعمان داسې څه عمل کو د هغه د تلاوت اواز امام الانبیا دا په جنت کې اورېد. اخر د هغه عمل سو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وایي حارث ابن نعمان به د مور سره ښه سلوک کو، مور او پلار سره ښه سلوک کو، دا د هغې وجه ده. سبب او وجه ورته بیان کړه. نو چې مور او پلار سره ښه سلوک کې او د مور او پلار خدمت کې ناس په ځمکې او د تلاوت اواز به د په جنت کې اورېدلی کېږي. او انسان باندې په دنیا کې قسمه قسم مصائب راځي، په انسان باندې په دنیا کې قسمه قسم تکلیفونه راځي. د دې مصائبو نه او د دې تکلیفونو نه چې د الله پاک بچ کوي نو د هغې دپاره وجې زیاتې دي. یو سبب د مور او پلار خدمت کول خدمت. حدیث مبارک کې یو واقع ذکر شوې ده، اوږده واقعه ده. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي یو 3 کسان و 3 کسان. هغه 3 کسان په لاره باندې روانو. باران شو، په ډېر سخت باران راګیر کړل. یا الله د باران